که یو سړی ډېر ښه نظریه ساتي او ښه لوی همت ساتي، لوی ارادې لري، لوی لوی سوچونه کوي، خو لیکن محنت نه کوي. ورونو چې محنت نه کوي، په تاسو سوچونو او په فکرونو باندې کار نه کېږي. بیا که ته ډېر لوی لوی سوچونه وکړې، ډېر لوی لوی فکرونه وکړې او ډېر عالی او اعلی مقاصد او اهداف خپل ذهن کې ساتې، خو چې ته هغه هدف ته محنت نه کې، قدم نه کې ګدې زینا، نو ته به څه توره وکې؟ هیڅ هم نشي کولی. بیا ورونو ډېر زیات محنت لګېږي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یو ټکي ته پکې سوچ وکړئ. نو والذین آغا بختور جاهدوا ویلې، جاهدونه لري، جاهدوا محنت کی، محنت کوشش کی، تن من بازی لگی. نو چې مونږ او تاسو دویمه قاعده او دویم اصل او دویمه خبره ده، خپل ځان سره کلک کو چې مونږ به محنت کوو. چې محنت کوو ورونو نو اعلی به کار کیږي. یو اداره چې مدرسه، هغې کې هر څه مهیا وي، هر سبب، هر قسم اسباب د ژوند موجود وي، د سهولت او آرام، د سکون. اساتذه هم ډېر کوشش کوي، ولیکن طالب العلم چې محنت نه کوي ورونو، هغه خپل هدف ته نشي رسېدلی. مونږ په دې لږ وخت کې لیدلي دي، دا دومره لوی تعمیر او دومره دا سهولتونه نه وو. یو وړوکی غونې ځای و، جومات په بره، مفتي صاحب هلته سبق ویلو. هغه وخت مونږ راغلي وو په 2005 کې. یو جماعت وو، په یو جماعت کې درس هم کېدلو، ناظرې والا به سبق هم ویلو، او دغه شان په یو جماعت کې د سبق سره سره، د درس سره سره تکرار هم کېدلو. په هغه لږ ځای کې خدای شته که مونږ سره دا سوچ هم مو چېرې لکه دلته کې هلکان شور کي او دلته مونږ ته مفتي صاحب سبق وایي. نه، بلکل ذهن هم جوړېده الحمدلله. د هغه وخت چا چې سبقونه ویلي دي په محنت کې او په مشقت کې، ګنه هغه خلک مونږ ګورو، هغه لوی لوی خلک ته اوس نو خدای د دین کار اخلي. دا خبره د ذهنونو نه وباسئ چې کني داسې داسې سهولتونه وي نو مونږ به سبق ووایو. نه ورونو، کامیابي چې دی هغه زمونږ او ستاسو په محنت او مشقت کې دی. مدار د کامیابی او د یو مقصد ته د رسیدلو چې دی دا په محنت باندې دی. نو چې مونږ او تاسو څه کوو؟ محنت کوو. محنت نه بغیر نه کیږي. د محنت د پاره مونږ او تاسو په دې زړونو کې چې کوم سبب را پورته کیږي چې لکه مونږ ولې محنت وکړو، دا سوچ کول پکار دی. هر یو استاد په باره کې سوچ کوي. هر یو استاد مونږ او تاسو د پاره په ډیر محنت باندې مطالعه کی سبقونه ګوري. هغې نه علاوه د طالب العلمانو د جوړولو او د دین لوی لوی خلق، لوی لوی سړي جوړول، د لوی لوی فکرونو خاوندان جوړول، ډېرې ډېرې مطالعې کی، ډېرې ډېرې سوچونه کی، الله رب العزت ته سوالونه، زارۍ، منتونه کی، دعاګانې کی، چې داسې څه خبره وکړو چې د دوی په جولۍ کې د خیر په شکل کې پریوزي او د دنیا د لوی خیر والا خلق تشي جوړ شي. نو سوچ وکړئ ورونو چې کله زمونږ استادان زمونږ دپاره دومره سوچونه، دومره فکرونه، دومره زیات محنت، دومره دردونه وړي، او بیا هغې باوجود مونږ او تاسو غافله یو، نو بیا په دې باندې کار نه کېږي.